لم بیبیانو له د یو د وخ بار سامان راوړو، یوی بیبي له د وخ بار سامان راوړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی چې کور کې سامان ولید، وی بیبي دا چا راوړی دی؟ وی دا عثمان راوړی دی رضی الله تعالی. وی دا عثمان راوړی؟ وی او دای هری بیبي له راوړی دی. نبی علیہ السلام لاس اوچت کړو، وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان. اے رحمان ذاتا ته چې د خلقو نه حساب علی او تعالی خلق یو په یو درشي، یو په یو بدی سید الله مخیلزو، یو په یو تعالی دې درشي الله رب العالمین. نو چې کله د عثمان د حساب ټیم راشي او دې تعالی درشي سهل الحساب علی عثمان، یا الله زه سفارش کوم چې د عثمان سره به حساب آسان کوي. خدایا د سره حساب آسان وکړه، د سره آسان حساب وکړه خدایا. یا رحمان سهل الحساب علی عثمان. ځان له اخرت وګټو، اے مالدارانو اخرت وګټو. اخرت ای ډیر مالدار ته ضرورت نشته، ډیر مالدار ته ضرورت نشته. ته دوه جوړی یو ځان له جوړه کا، یو فقیر له جوړه کا. ستا کره تروړه وړه دي په منځ نیمه کا، نیمه نن کور پرېږده او نیمه د یو غریب کره اوس. شهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت، دا د نرم سلوک میاشت، دا د غریب د تپوس میاشت. دې کې د غریبانانو تپوس وکړو، الله د بېکسه خلقو سره میلاوي. او روجې ونیسو، صحیح روجې ونیسو. ځوانانو صحیح روجی ونیسئ. په خوب کې روجی مه تېروئ، په خوب کې روجی مه تېروئ. او د رمضان المبارک حدیث مبارک کې راځي چې چا د رمضان المبارک یوه روجه وخوړله من غیر عذر، بغیر د عذر نه او د مرض نه یوه روجه وخوړله، دې که دا باقي ټول عمر د 20 سال عمر پاتې دی، د 20 کاله د الله د ذات تپاره روجه ونیسي. خدا یوه روجه چې خوړلې د دې اجر دوباره نشي راګرځولی. او داسې په معمولي خبرو روجې مه خورئ، داسې په معمولي بیمارو روجو ته سین مه کوئ. او ټول عمر کوئی روجه ونیوله، خو د دې یوې روجې چې کم فضیلت دی هغه دوباره نه راګرځي، هغه د طبیعت دوباره نه میلاوي. روجه د ګورئ. او چا چې بغیر د عذر نه یوه روجه وخوړله، روجه یې وننیوله، حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو کس په ما پورې قیامت کې اونخلي، په ما پورې به ونخلي. نبی علیہ السلام فرمای چغې به وخي چې د الله حبیبه مقدمه مې ډیره سخته ده، وایي زه به د الله په ذات د الله په دربار کې سفارش وکړم چې خدای دا زما بنده دی، دا زما امتی دی، تا ما ته ویلی ربه چې تا به امت باره کې نه خفه کوم، دا زما امتی دی، الله دی ولې جهنم ته غورځوي؟ وی ما ته به آواز وشي چې د ده سره چې کم کس جګړه کوي هغه جګړه کوونکی ډېر سخت دی. زه به تپوس وکړم چې څوک دی؟ وی به چې روجه د هغه ځوان دی چې ده به روجې نه نیولې، د ده جګړه کوونکی سخت دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې زه دا واورمه نو زه به ورته ووایم چې زه ستا سفارش نشم کولی چې ستا خلاف روجه ولاړه ده، ستا خلاف روجه ولاړه ده. دا ډېر سخت خصیم دی، دا جګړه کوونکی دی روجه. نو ځوانانو روجې نیسئ. ګورئ داسې دور را روان دی، ډېر ځوانان پکې نن مبتلا دي، روجې نه نیسي. د رمضان المبارک فرض روجې ځوانانو ټول عمر که الله ته روجه ونیسئ، خو د دې روجې اجر به بیا میلو نشي. ګورئ بغیر د عذر نه روجه ونه خورئ، چرته ډېره لویه ګناه ده. په کبایرو کې ډېره غټه ګناه د رمضان المبارک روجه خوړل دي. او نبی علیہ السلام فرمای روجه کې څلور کاره کوئ. روجه کې څلور کاره کوئ، دوه د الله دپاره دي، دوه زمونږ د ځان دپاره. سوایي وی لا اله الا الله ډیر وای. ډیر خلک مونږ ته وایي روجه نیسمه خو بدلون راکې نه راځي، اقا زوړ په حالت دی. مونږ ورته وایو لا اله الا الله وایي، د دې سره ایمان تازه کیږي. لا اله الا الله ډیر وایي او استغفار ډیر وایي. نبی علیہ السلام دا وظیفه ښودلې ده، لا اله الا الله ډیر وایي
او استغفار ډیر کوئ کم از کم 100 پیری وایا لا اله الا الله لا اله الا الله. دې سره به د روژه کې تازگی پیدا شي، په منځ کې به د قوت او طاقت پیدا شي، د ایمان ورسره الله تازه کوي چې سړی وی لا اله الا الله او در روژه وي او دا ورد شروع کی نو کم از کم 100 پیری لا اله الا الله او کم از کم 100 پیری استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. 100 پیری کم از کم استغفار وایا، استغفار وایا. ودا 2 کاره ما د پاره کوي او 2 کاره ځان د پاره کوي. د جهنم نه پناه غواړئ او د الله نه جنت غواړئ، د جهنم نه پناه غواړئ. خدای وای د جنت دروازې کولو دی دقه جنت را لراک، د جهنم دروازې بند دي، الله حفاظت می تی وکي. رب العالمین دی مونږ ټولو له د نیکو اعمالو توفیق راکړي. خدای دی مونږ له د صحیح رجوع نیولو توفیق راکړي.